حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے یو کس والا راغے وی حضرت قرض پیسے میں پکار دی پیسے را لراک. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تا فرمائی الکا ما سر خو پیسے وی خو بیگا میں دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سودا شوی دا او دا هغه نه مې ځمکه اغستې ده او چې کومې پیسې را سره وې مې هغه له ورکړي دي. هغه کس ته وایي طلحه رضی الله تعالی عنه ورته وایي که دا ځمکه دې پکار دا ځمکه واله. ګوره ناشنا سخاوت والا خلک وو ښه سخیان خلک وو. وی که دا ځمکه دې پکار ځمکه واله او ورته وایي نه حضرت زه به په ځمکه څه کوم زما خو ایمرجنسي کې دې وخت کې پیسې پکار دي. دی ورته وایي ښه ورکه زه ځم. عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته ویم چې عثمان غني رضی الله تعالی عنه څه وایي. دی لړ حضرت عثمان پسې عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته وایي حضرت بیګا چې مې تا سره کومه سودا شوې ده هغه واپس کوم مال خپلې پیسې راکه او ته به خپله ځمکه واپس واخلې. نو که دا زمونږ معاشره وه د اوسنۍ نو پیمانتیا راکه او دونه به پکې بیلي په 1000 روپو کې بیا غریب چې کوم دی 1500 بیلي نیم په نیمه پکې واپسي کوي خپیمانتیا اخلي ظلم کوي د بل د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي. خو هغه صحابه 100% د قرآن کریم په احکاماتو باندې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت یافتو. نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دکه هیڅ قسم مطالبه نه کوي البته تپوس ته کوي الکه طلحه څه چلو شرا تورات د شپې په پیسو سکه څه مسله ده ما ته ووایه چې زه د مسله حل کوم. طلحه حل نه وایي یاره بس پیسې مې پکار دی جی پیسې مې پکار دی پیسې را لراک. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ګوره که څه مسله یې ما ته ووایه. عثمان غنی صاحب پوه شو چې طلحه ډېره ښه سودا روانه کړې ده چېرته څوک محتاج او اجتمن والا راغلی دی هغه ته د پیسو ضرورت دی او دی ورله پیسې ورکول غواړي. عثمان غنی صاحب وایي چې زه ورسره پکې امداد وکړم چې زما پکې حصه وشي. خو طلحه ته خبره پټه کړه. ناشنا خلکو صحابه د سخاوت غرونه سابق بالخیرات پنیکو کې د یو بل نه مخکې کېدو کوشش یې کو او مخکې شوي د یو بل نه. بهرحال عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته هغه پیسې واپس کوي او طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه پیسې راخلي او کور ته راځي. هغه محتاج سړی ضرورتمند سړی چې د هغه پیسې قرض پکار وي هغه ته آواز کوي راشه هلکه پیسې واخله او ټولې پیسې وله ورکوي. روایتو کې راځي 4 لکه روپۍ وي غټه ځمکه یې وه خرڅه کړې وه 4 لکه روپۍ ورته شماري ورته وایي دا واله ځه او ورته وایي حضرت دومره ډېرې مې نه دي پکار نه بس واله ځه بس ما خو همدکه پړه کې ویلي چې زه د عثمان غني نه کمې پیسې والم ابدله صدقه کوم څه پکار راوله او څه ځان سره کېده او پکار به دي شي بیا هغه ټولې پیسې 4 لکه درهمه ټولې روپۍ چې کوم دی هغه فقیر ته هغه محتاج ته او ضرورتمند ته وشمارلې او هغه ته یې ورکړې حواله یې کړې. دا د صحابو ژوند و ناشنا خلکو صحابه